بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ووشحته بلطائف فقر سبقتها يد الأفكار ثم رأيت الكثير من الفضلاء والجم الغفير من الأذكياء سألوني صرف الهمة نحو اختصاره والاقتصار على ميان معانيه وكشف أستاره لما شاهدوا من أن المحصلين قد تقاصرت هممهم عن استطلاع طوالع أنواره وتعاقدت عزائمهم عن استكشاف خبيات أسراره وأن المنتحلين قد قلبوا أحداق الأخذ والانتهاب ومدوا أعناق المسخ على ذلك الكتاب وكنت أضرب عن هذا الخطب صفحة وأطوي دون مرامهم كشحا علما بأن مستحسن الطبائع بأسرها ومقبول الأسماع عن آخرها أمر لا يسعه مقدرة البشر وإنما هو شان خالق القوى والقدر وأن هذا الفن قد ندب اليوم ماؤه فصار جدالا بلا أثر وذهب رواؤه فعاد خلافا بلا ثمر حتى طارت بقية أثار سلف أدراج الرياح وسالت بأعناق مطايا تلك الأحاديث البطاح وأما الأخذ والانتهاب فأمر يرتاح بها اللبيب فللأرض من كأس الكرام نصيب وكيف ينهار عن الأسهار السائلون ولمثل هذا فليعمل العاملون. په دې ځای کې مصنف رحمت الله علیه دوه خبرې کړې دي. یو دا خبره کړې ده مخکې سبق سره دی لینکو ربط دار چې مخکې د غلاول دعا وکړه خطبه ویله دا غینه بعد دوی چې سات افتزانی چې الله دې ورته هدایت وکړي دوی چې ما مخکې متول یو شرح لیکلی و متول مې داسې یو شرح لیکلی و چې لکه څنګه د سحر پر راختو سره دا خلک ټول د ډیوونه بیغم شي او د ډیوونه وزګار شي دغه شانتي زما په شرح د لیکلو د وجنا دا ټول خلک ما د نور شرحونه وزګار کړو خو هغه شرح چې دا پای کې خو یو دا چې ټول خبرې چې کم ضروری خبرې وي نو هغه نظر او فکر پای کې سخاوت کړو نو ټول خبرې پکې را دخ کړې دغه شانتي کم چې فکرونو والا خلک دي نو هغه ټول پای کې هغه خبرې فکرې را پکې جمع شوې وای ما ډیر خلک ولیدو په پښتو کې قصه کوي وای ډیر خلک مولیدو کنه چې هغه ما ته دا خبره وکړه چې لکه ته دا کم متول چې دی لیکل انده مختصر کا خوښوي متول چې دی لیکل انده څه مختصر کا ولی مختصر کا دا غي بوجي دي یو وجه دا ده چې طالب علمان هغه دومره لکه کم همت دي طالب علمان دومره زور نشي برداشت کولای ستاغه کتاب ډیر چت کولای او ډیر زیات لکه د فائدون اډکته خو وګت ده د دې وجه نه لکه طالب علمان چې نه هغه د دین لکه د کیږي نو فائدہ دي نشي حاصلولای ځکه چې وګت ورته ښکاري په یو خبره کې تا ډیر زیات دغه دي کړي دي تفصيلات به کړي دي لہذا تلکه د دین د کیږي او دویمه دا خبره ده چې لکه کم چې لکه کلام چور خلق ته کلام چور خلق چې لکه هغه د یو کتاب نه خبر راپټ کی د بل کتاب نه خبر راپټ کی خپل نوم پوری کی چې لکه دا غوړه د ما تاړ زما سوچ ته ما دا کتاب مالک کړل نو هغه کلام چور خلق چې نو هغه د امر کلام نه د متول نه به خبرې پټولې نو زما چې کوم ډیر خلکو او زما چې کوم نږدې خلکو نو هغه ما ته دې بو وځي چې دا کلام مختصر کا دا خپل متول چې کوم لیکل دا مختصر کا یو دا چې طالب علمان باندې فائدہ واخلي او بل دا چې لکه دا کم چې کلام چور خلک ته استاد وګد عبارت لیکل لري لاغې نه یو ټکی راواخلي دا غې نه سږي راواخلي او وی چې خپل نوم بولېږي نو هغه کسان ته به هم لار بند شي پوه شو به معنی نو دی وی چې لکه زه خو ما وی چې زه دا کار به وکم خو لکه دا کار ما ته ډیر زیات ګران ښکارېږي او یو خدا چې لکه ټول خلک خوشاله ولا نشي په دنیا کې خو لکه وای دا صرف د الله تعالی کار دی چې صرف دا ټول خلک د الله په خوشاله کی نو چې تا کار کوي نه خامخ خلک بدنه خفقيږي یو خدا خبره ده چې لکه دا وزر مرتو کو چې روړ وسګر دی مستړی ما او لکه زماني مصیبتونه او تکلیفونه را باندې دي نو لکه زنه شم کوله او پاتې شو دا بل خبره چیرې دا خلک چې پټول کوي جداغه د اجازه خبره ده کنه چې لکه په دې باندې مال خوشاله کېدل پکار دي چې خدای پاک مال دومره وسره کړه دومره طاقت را کړه چې ما دې یو کتاب لیکل لري چې باغی نه خلک لکه پټول کول شي
لکه کله چې سخی خلک کنه نو کله شراب وسکي نو هغه شراب چې نه ټول نه دکې ټول چې شراب په اخره کې لګ پاتې شي نو په لزمه کې باندې ورتوي کی ها پس مګه باندې ورتوي کی لګې دې مطلب دا دی چې لکه زه ډیر څه سخی ما زما په دې ګلاس کې لزمه کې میسره نو دغه شان لکه زما دا کتاب چې مالي کړل نو دا ډیر زیات عجیب مشکل کتاب دی اگر دې نو سو پټول کې جو کې خیر دی زما دې سرکار مال نشته او پاتې شو دا بل خبره چې دا طالب علمان دي دا کمزوري دي او د دې طالب علمان د رعایت لپاره دغه به معنی مدلل وجه نه لګما او شروع کړل او د دې کتاب د متلخص المفتاح شرح مختصر ماوری کړه د الله په توفیق سره او چې کله مو د دې نه دا کتاب مکمل شو او د دې نه می دغه پردي مردي لري کړل نه خلکو د سی ولیدا چې څنګه جمل غلري او دغه ذهنونه او دا ټول ارڅ خدای پاک صفاکله دا الله په توفیق باندې دا کتاب پوره شو اوس وګورئ نو دا دغه ځای نه وایم مختصر غونډه وبعد فيقول العبد الفقير الى الله الغني پس وای عاجز بندا فقیر او محتاج بندا داسې الله د چې هغه الله بیزار بے پروا ده مسعود ابن عمر نومي ده المدعو بسعد التفتزاني چې را بللګي مشهور ده پسات تفتزاني سره کم ټکه و مکنه پکاد چې ستو د ټولو سره پنسل او بینونه ای کم مانره ته مشکله کار لیکي ورته کم ټکی باندې زبر دې پېستا ته ګران کار لیکي ورته زګه چې سبب ګرما ته باندې نه کې کتاب د پونو وجت کبای په دغه باندې کېده ټپای باندې کېده کنه ځان ټپای وی سره غلط دي هداه الله سواء الطريق الله تعالی ورته نیک لري هدایت وکي واذاقه حلاوه التحقيق او الله پاک دی ورته د تحقیق غخلا داغه مزه ورته الله پاک وسکي وقد شرحت فيما ماذا تلخيص المفتاح مخکري زمانه کې ما د تلخيص المفتاح شرح کړی و تشریح می کړی و واغنيته بالاصباح عن المصباح او ما دغه شرح په درې سره بے پروا کړه او د خلق بالاصباح په صحابه سره عن المصباح د چراغونو نه یعنی څنګه چې دا سار راوږي چې چراغون ته ضرورت دی دغه شاته مال خلق به پروا کړو د خپل شرح په ذریعہ سره د نور او شرحونه واودعته غرائب نکت او ما بری کې ناشنا نکتې می پکې کې خودلې وي سمحت به الانظار چې سخاوت کړو باغی سره نظر او فکر ووشحته بلطائف فقر او ما دا خیسته کړو په خپل فقرو سره ما دا خیسته کړو په خپل فقرو سره سبقتها يد الافکار چې اغست وی غیلر د فکرونو لاسونو د فکر لاسونو لکه پوښوي ثم رايت الكثير انا سبق ثم رايت الكثير من الفضلاء بیا چې ما ولید ډېر فاضل چې د مدرسې نه فارغ شوی هغه مې ولیدل والجم الغفير من الاذكياء او لوی خلق مول د خيارانو نه اسکیا د ذکی جمع د خيار دوی نو نور غل قراله په کتاب دی خو شاتم د چې قراله کم چې او خياران کله کو نو هغه ما ولیدل جمع غفير ډېر خلکو دوی لا اسکیا نو ماته سوي سالوني هغه ما سوال وکړو سالوني طلبوا مني زمانه طلب کو سو صرف الهمت نحو اختصاره چې د اړولو د همت د دې اختصار طرف ته چې معنی مطالبه وکړه چې دا کتاب چې کوم لیکل لري نو دا مختصر کا والاقتصار على بيان معانيه وكشف استاره والاقتصار او زمانه سوال وکړو د کموالی د مختصر والی اختصار کمواله على بيان معنيه چې دې معنی سم موږ ته بیان کا وکشف استاره او داغه دا پردون صرف پرده اوچته کا واګه پردي اوچته کا مطلب دا چډیر تحقیق مکوا او صرف لګه موږ ته معنی ذکر کا داګه او داګه کم پټ خبرې دي داګه الګ الګ پرده اوچته کا کوله ډیر پکې نه نو دمو څنګه کم چې په متول کې نه ودوي ولی وې دې خلکو مان ولې دا مطالبه وکړه نو سوجوي ووجوي یو دا چې طالب علمان کمزوري دي او بل دا چې لکه کلام چور خلک راوته لري نو هغه د خلکو رساري کلام نه سپټي خبري پټي لکه پوښوي نو دا وجه کوي لما شاهدوا زکه چې دغه خلکو مشاهده کړي و زکه چې دغه خلکو مشاهده یعنی لیدلی واغو سې لیدلی من ان المحصلين چې بشکه د علم حاصلون کې خلک طالب علمان قد تقاصرت هممهم کمزوري شوی دي همتونه د هغه قد تقاصرت هممهم کمزوري شوی دي همتونه د هغه عن استطلاع طوالع انواره استطلاع ویلګي خبرداري غسل استطلاع خبرداري سین او تعالی طلب د پاره دي یا تحسین لفظ د پاره دي طوالع انواره
طوالع دا طالع جمع دا دراقتو ځګی ته وای انوار د نور جمع درانه یعنی د انوار دراقتلو د ځګونو نه داغه د خبرداري نه داغه همتونه کمزوري شي مطلب دا شو چې په دې کتاب کې چې کوم هغه پر انوار مضامین مالی کړی دي هغه روخانه مضامین ملي کړی دي نو باغې باندې خبرداري نه داغه همتونه کمزوري شي دي قد تقاصرت هممهم کمزوري شوی دي همتونه د هغه عن استطلاع د خبردارینه د سره خبردارینه طوالع انواره داغه د پرنور مضمونونه داغه د پرنور مضامینونه وتعاقدت عزائمهم او ستړي شوی دي اراده د هغه او ستړي شوی دي عزم او اراده د هغه عن استکشاف خبيات اسراره استکشاف لګي لري کول خبيات د خبيت جمع د پټ اسرار د سر جمع د راز نو څه شو وتعاقدت عزائمهم او ستړي شوی دي اغا عزمتونه د هغه عزمونه د هغه اراده د هغه عن استکشاف خبیه اسراره داغه دا غپټ رازونو د ښکار کېدونه دا پټ رازونو د ښکار کولونه یعنی باید چې کم پټ رازونه دي کم پټ خبرې دي نو خلکو اعظم او اراده داغه نه بالکل ستړي شوی دا لکه پوسو به دی باندې یو وجه خدا شواله دویمه وجه سوا په پښتو کې راته وای چې کلام چور خلق جنن آغا وان المنتحلین او بشک کلام چور خلق منتحلین تختون کی کلام چور خلق قد قلبوا احداق الاخذ والاحداق والانتهاب قد قلبوا احداق الاخذ والانتهاب اغو اړولي احداق د حدغه جمع ده دې ته د سترګو دا ډولکې نه دا دغه څور دوی تورواله دې د سترګو دا تورواله نو غاټه نو دو اړولې دي د خپل سترګو هغه غاټي ستې اړول دي الاخذ والانتهاب اغستلو ته او تختولو ته اغستلو ته او ستا ومدوا اعناق المسق على ذلك الكتاب او وګدي کړي دي هغه سټونه د مسخ على ذلك الكتاب په دغه کتاب باندې ومدوا اعناق المسخ او دو وګد کړي دي سټونه د مسخ على ذلك الكتاب په دغه کتاب باندې دغه کتاب ته دستر کې خړي دي په پښتو کې منغوایو دغه نه خبري را اخلي او ځان په خپل نوم لګي پوښوي نو دي خلکو ماته د دوه خبري وکړلې ماته وکړلې یو دا طالب علمانو همت کمزورې شوی دی او دویم دا کلام چور خلک کلام پټي پوښوي نو کله چې ما دو خبر اوغله نو لږ ډایرکټ نو چې بس دوه ماته وی چې ولي کو جمعه چې شروع وکم موجوب لیکم ما ورته عذر وکړو عذر مې ولي وکړو نو وكنت اضرب عن هذا الخطب صفحه او مزو چې ځان مې اړوو د دې لوی کار نه خطب لوی کار نه صفحا په اړولو سره مفعول مطلق دی مزو چې ځان مې اړوو د دې کار نه د دې لوی کار نه په اړولو سره واطوي دون مرامهم كشحا او ځان مې را غونډوو د دوی د مدوم نه پر غونډولو سره دیندو ما د دامنیتونه کول او ما به داونه ځان راغختو ځم مې تر ټولو ولی علما مني زکه ما ته دا معلومه ده سره د علم دغه غوونه بان مستحسن الطبائع باسرها چې د ټولو طبيعتونو خو کړل شوی چې د هر چا په طبيعت باندې پوری ومقبول الاسماع عن اخرها او د ټولو وګونو قبول کړل شوی د اول نه د اخره پورې امر دا دسی یو کار دی لا يسعه مقدره البشر چې هغه طاقت نه لري د انسان چې انسان دغه طاقت نه لري یعنی دا ټول خلق خوشاله کول او د هر چا د وګونو باندې د خیر خبري راتلل دا یو دسی کار دی چې انسان دغه طاقت وانما هو شان خالق القوى والقدر او بشکه دا خوشان دی دا پیدا کوونکی د قوتونو ذات او د قدرتونو ذات چې دا ذات چې قوتونه پیدا کړی دي دا ذات چې قدرتونه پیدا کړی دي نو هغه قوتونو قدرتونو والا ذات هغه د چې کېدې چې د ټولو خلقو خوخي او نور چې لکه تک هر څه چلو کې کنه او خلق وای لکه وای دغه دی وای دکې بدام دکې دا نقصان دی دکې دا نقصان دی کدا دا نقصان دی لکه پوښو پرې باندې ها یو کو لکه دا خبره چې لکه دا هر چا د هر څوک خوشاله کول نشي او دویمه خبره سره وان هذا الفن قد نزب اليوم ماؤه او بشک دا فن چې نو په دای زر جوړی شوی دی او بد دي نن ورځي
مطلب دا کنه چې دا علم دومره ښکته تللی دی چې لکه څوک دا حاصلې نو هر چا ته ګران ښکاري کنه لکه دا فن ولې دومره ګران شوی دی خو یو وی ګران دی بل وی ګران دی بل وی ګران دی جو یو څوک وای نو نه طالب وای نه استاد وای استاد ته چور کړی شي په ټول کال کې یو باب یا وای یا پوره نه کی یا دویم باب وای موږ په خپل باندې الحمدلله موږ ته موږ استاد څو سبې نه پوره کړی نو وای سبې موږ ته ویلي نو وای سبې پروز کال بارون ما دی ولکه د پوسو کومه تاسو نه ویلې موږ احوال المسلمین صرف ختم کوی به صرف په عبارت باندې وی 15 شپږ ورځې په عبارت وی بیا هغه مزه نه کوله قلار شوته نو تاسو چانه تاسو کو ولکه مختصمای درته تخلاص کړی دا لکه چې د استاد ودري ختمه یا به ختمه نو لکه دا نو ځکه چې موږ دینه بلاړو کړ د بوجو تر کړه او تاسو به ویني ګران ګران پکې نشته ده دا کټول دغه څنګه چې د نور عربي د شاندار عربي وي بنه وان هذا الفن او بشک دا فن قد نزب اليوم ماؤه جوری شوی دی وبر دین نورځه فصار جدالا بلا اثر نو ګرځیدل دا جګړه بغیر د فائدې نه ګرځیدل د جګړه بغیر د فائدې نه وذهب رواؤه او ختم شوی د دې غخول منظر د دې غرونق فعاد خلافا بلا ثمر نو دا دوړ شوی د اختلاف بغیر د فائدې نه هي مطلب دا کنه چې دې هغه وبچ نن دا ختم شوی دي جوړی شوی دي څوک فائدہ د دین نه اخلي نو لہذا پدې کې دا نور مهنت کول داسې لکه فزول څه چې فائدہ نه اخلي حتى طارت بقيه آثار السلف تر دې پوری چې الوتلی دي هغه باقی آثار د سلف هغه باقی آثار ادراج الرياح غلار د هواګانو کې یعنی دا مخکینی علماء کرامو چې کوم دغه سلف صالحین او کوم مهنت کوشش کړو نو هغه ختم شوی دی الوتل لري دا هغه مهنت او کوشش وسالت باعناق مطايا تلك الاحاديث البطاح سالت مبتدا البطاح ولا فاعل لها البطاح وسالت او بهيدل دين علي بطاح باعناق مطايا تلك الاحاديث د دغه خبرو د سوارلې په سټونو باندې د دغه خبرو په سوارلو په سټونو باندې لکه پوه شو به باندې نو دا خپل عذر بیان کو په دې خبرو باندې چې لکه ما د خلکو لکه دونه دغه دوه خبرو د وجه چې ما د خلکو دا خبره وکړه چې دا کتاب لیکل غواړي نو ما دا د عذرونه دي او اوس هغه خبره کوي چې را دغه دا پټول او تختول دا خو لکه دې یو کار دی چې دې نه لکه په دې باندې خوشاله کېدل پکار دي دا زه پوره ده کنه واما الاخذ نو بیا سبب وي یاد بشیره ته دا په دې کې کم ټکه مانداس نه پويږي زر واړو مانه تاسو کوي